یو حدیث دی دام ډېر عجیبه دی. امام ابو داود چې کوم په صحیح ستو کې په 16 نمبر باندې کتاب دی ابو داود شریف دا غیر روایت دی او روایت کوي حضرت سیدنا جندب رضی الله عنه. دا ډېر عجیبه دی او د هغه زمانه هم صحابه خو بعض صحابه چې دا به د خار د شهر صحابه او غیب نبی علیہ السلام سره ملاقات ډیر شو او په آداب باندې ډیر زیات خبر کوم چې دا د اطراف خلک بو د کلی د بانډو هغه ته ویل کېږي اعرابي هغه داسې چې زیات تر باغوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره نه کې ناست راسي کله کله براتله غریبي به ولر زنه انسان نشي راتلای نو هغه ته به دومره اندازه نه لګي دا غرض دا چې هغه به چې څه په زړه ابي پخلو بس دا به نه کته چې دا ټیم د دغه شی دی او دا نه دی خو بس چې څه بو بس وی به دا مال راکړه اکثر داسي د دې وجنا بعض خلک د کلو خلک هغه ته وی چې مال دا کار وکړه هغه حالانکه هغه ممکن نه خو هغه وایي عربیان هم داسي دام صحابه دي لوی خلکو. جندب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د منځ ټیمو امام ابو داود روایت کړی دی یو اعرابي راغی دام صحابي رضی الله عنه په اوخ باندې راغی وی چې کله راغی نو اوخ یکیناو او د خپې نه اوتاړه او بیا رانه واته مسجد ته نبی علیہ السلام مبارک سره ملاو شو وی چې جمع یا پیغمبر علیہ السلام سره وکړه مونږ اور سره وک چې کلی مونږ وک د مونږ نه بعد ناستو شوا صحبت شو داغه نه بعد چې کله روانه ده بهر روواته دا کوم اوخی چې تړلاو جمعات سره مسجد سره وی چې هغه خپې ولا کولاو کړه او پکې ناستا او چې کله پورته کېده نو دا دعا یې وکړه اللهم ارحمني محمدن خدای پاکا صرف په ما باندې مهرباني وکړي او صرف په نبی علیہ السلام په بل چا باندې مکړي یعنی دا بم داغه محبت او چې ځان سره بل څوک پکې نشه لا تشرک خدای پاکا بل څوک را سره پکې مشرک کې بس خدای صرف په ما باندې مهرباني وکړي او صرف په نبی علیہ السلام باندې بس نور را سره څوک پکې مشرک کې دا الفاظ یې وي چې دا الفاظ یې وي نبی علیہ السلام واورې د بهر صحابه سره وروته نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې اے صحابه تاسو څه چې دا اعرابي نه پويږي او کدا زناور یعنی مقصد نبی علیہ السلام دا چې تاسو دغه اعرابي او په زناور کې تاسو کوم یو ښکاری چې زیات نه پويږي مقصد یې دا چې ما ته خدا سي ښکاری چې دغه کس نه ودا زناورم ډیر پويږي دا سي خبره څوک چې خدای صرف په ما باندې رحمت وکړي او په نبی علیہ السلام او په بل چا باندې مکړي صحابه ته فرمایي تاسو سي دې بډي روخياري کدا زناور به ډي روخياري حدیث الفاظ راځي یعنی مقصد دا نبی علیہ السلام چې تانه خو مړه دا زناورم ډیر اگر تخکاری او خيار مقصد دا چې داسې خبره خو څوک نه کا بیا جندب فرمایي چې دغه عربي ته متوجي شو وی چې ورته وی فرمایل چې عربي استاد خدای پاک ډیر وسیع رحمت چې ډیر تنگ ورته ډیر دراتنگ صرف ما او ځان پورې د خاص کا خدای خو ډیر وسیع رحمت ته او بیا نبی علیہ السلام ول مثال ورکا ورته یي چې خدای پاک جل جلاله د رحمت سل حصے وی مئات اجزاء سل حصے ورته یي په دې باندې انسان خپويږي بیا او په سلو حصو کې نبی علیہ السلام ورته فرمایل یو حصہ الله جل جلاله په دنیا کې په انسانانو پیریانو زناورو کې تقسیم کړي را وی چې دی وجنه انسان په انسان باندې مهرباني دغه یو حصے د وجنه زناور په خپل بچی باندې سي مهرباني ورته یي چې یو حصہ او یو کم سل حصے رب لا یزال د رحمت او د مهرباني هغه په آخرت کې په خپل مخلوق باندې به الله جل جلاله ښکارا کوي تاسو اندازه کولای شئ چې دا په دنیا کې چې موږ تاسو په یو بل باندې مهربان یو کنه پلار په بچیو بچی په پلار او یا په مسلمان زناور په خپل بچو جنات انسانان چې دا د الله تعالی د سلو رحمتونو هغه یو رحمت دلته دی اندازه وکړئ چې یو رحمت یې دومره دی چې کله کله انسان ډیر انسانان معاف کا مهربان شي او یو کم سل رحمتونه مهرباني نبی علیہ السلام فرمای الله اخرت
آخرت لپاره ایخي او بیا یې چې په دغه یو کم سلو رحمتونو باندې با الله تعالی خپل بنده سره میلاوږي هغه بنده چې په ایمان او په اسلام باندې تللی تاسو اندازم نشئ کړئ چې په آخرت کې په بنده باندې الله جل جلاله څومره مهرباني او رحمت وي ځکه ورته څه وي چې یو وسیع رحمت د الله تعالی دی چې ډېر څه ډېر راتنګ ورته مطلب دې داسې میا داسې وایي چې خدای پاکه ټولو انسانانو ته نظر د رحمت وکړي ټولو ته او چې ټولو تیم وکا دام د الله جل جلاله په وړاندې دام هیڅ شی نه دی الله رحمت ډېر